مینه د نبی اسلام مبارک داسې وه حیات هر انداز د نبی اسلام چې ګورې کامل او اکمل دی نبی اسلام مبارک په لار روان دی یو ابې ده هغه ابې چې کوم دی نو دغه کوي متاثره کېده به نبی اسلام مبارک د حیا نه د نبی اسلام مبارک د هغې هغه اخلاق او د هغې هغه کردار داسې و د نبی اسلام مبارک د هغې هغه چې هر دونه باحیا وه چې چا به ورسره مجلس وکړه قسم دی وایي به خلکو دا جادوګر دی ما مخکې مو واقع کړې وه د ابۍ چې کوم دی نو دړې راغونډورې جي دړې راغونډورې په ځنګل کې ډېرې زیاتې راغونډې کړې وایي چې کله ډېرې زیاتې راغونډې کړې بیا اوچتورې نه شوې نو نبی اسلام مبارک په لار روان ورته وایي ابۍ څه کې ورته وایي زویه دا دړې مې چې کوم دی نو ډېر زیات راغلی شي دا وړمه وایي لږې لږې وړه که نه وایي زویه کور مې ډېر زیات کړی دی او کمزورې مه بیا چېرته راتلی شم هغې هغه پوچ په سر کړی دی د ما محترمو څه په زړونو خوړې نه شي نبی اسلام مبارک ورته ابۍ ته دا چېرته وړی شي دا خو زمانه والې ده بس نبی اسلام مبارک ته هغه ټولې دړې واغېشتې او نبوت ولوګه باندې کېښودې ټول سبحان الله وایي کوم داسې چا سره که کومه نه زه جینکو سره کوم یعنې چې تاسو د چې کوم دی نو هیلپ دپاره ولاړې مه دي چې تاسو ډراپ کړم جینکو ته چې ګاډی وتو خفه نه شئ بوډیګانو ته ګاډی لړکه مړه وي تاسو کې څوک داسې دي چې هغه بوډیګانو ته ګاډی وتروي چې ته ورته ورسوم خفه نه شئ خبره مې دې پورې کوله زما محترمو نبی اسلام مبارک د بوډۍ هغه شی په اوږه کې جي او روان دی فاصله ډېره زیاته ده نبی اسلام مبارک چې ډېر مزل وکړه ابۍ کور کوم دی زوی وي دغه دی نږدې دی بیا ډېره فاصله ووهله نبی اسلام مبارک ډېر ستړی شوی دی ابۍ کور کوم دی زویه دغه دی بس مخامخ ښکاري فاصله ډېر ووهله حتی الامکان چې کور ته ورسېد د نبی اسلام مبارک د ډېر زیات سفر د وجې نه اوږې شوی دی او ستړی دی زما محترمونو یو داسې ګټو په هغې باندې کېناستی دي د ابۍ ورته وي زویه تا ما سره ډېر زیات امداد وکړه د کور نه ما چیلې ساتلي تا له د چیلې پی رابار کوم وایي کله چیلې ولوشله پی رابار کړه نبی اسلام مبارک له جام کې پی ورکړه نبی اسلام مبارک ورته ابۍ سفر خو تام کړی ته موږ شیطم واله که نه ټول سبحان الله وایي وایي دړې خو تا وړي دي زویه وایي ابۍ دړې ما وړي دي خو تام سفر کړی دی زه هغه زما محترمو هغه چې کوم دی نو مینه او محبت نبی اسلام مبارک چې وته یې دا د ما خپلې چیرې دی به اوس کوم نبی اسلام مبارک چې پې اوس کړه څنګه روانېده چې مخکې روان و ابۍ وله اواز ورکړه او نوجوانه اواز کوم راشه چې کله راغې وته یو خبره راته کوم وایي څه خبره کې وایي زه داسې یو مالوچ یې ور ورکړه پخوا مالوچ د ښځو جوړول کور کې مالوچ یې ور دوه ورکړه وایي دا واله او یو پټۍ م وله ورکړه وایي دغلته یو قبیله ده د قریشو په هغې کې یو نوجوان دی کله چې په دغه قبیله باندې ستا سفر کېږي هغې باندې تګ راتګ کېږي نو دا مالوچ واله غوږونو کې اچوه ځکه یو شخص دی یو نوجوان دی چې محمد یې نوم دی قسم دی چې څوک د هغه تکلم او کلام اوري وایي عاشق شي پې وایي چې څوک د هغه سره مجلس وکړي پلار د زوی دشمن شي زوی د پلار دشمن شي زوی د خپلې مور دشمن شي مور د خپلې زوی دشمنه شي خاوند د خپلې ښځې دشمنه شي زما محترمو داسې کس دی او چې هغه وویني وي عاشق شي پې بیا د مجلس نه خودي ده داسې یو کس دی داسې د هغې وله ورکړه چې مالوچ بس هغه مالوچ راواغېشته سترګو نه اوښکې بهېدل چې ما ډېر سفر وکړ دی ابۍ دپاره جاړي نبی اسلام مبارک را روان دی او روان دی د ابۍ ورته وایي او نوجوانه ته ولې جاړې زما په دې کلماتو سره تا دومره سخت کار زما دپاره وکړه زما زړه دې خوشحاله کړه زما په کلماتو ته ولې خفه شو ولې جاړې نبی اسلام ورته بس پرېږده زما پرېږده ځم بس دی ورته وایي نه داسې دې چېرته پرېږدم ما ته به حل وي ولې جاړې چې تا زما سره دومره احسان وکړو زما د وجې نه دی زما د در نه ته په ژړا باندې زیدا کېدی نه شي ما ته ووایه ته ولې جاړې نبی اسلام مبارک ورته ابۍ پرېږده که نه وایي نه دې پرېږدم قسم دې که رانه داسې لاړ شي وایي ابۍ کوم نوجوان دپاره چې تا ماله دا مالوچ راکړه چې دا غوږونو کې ورکړه هغه محمد زیمه وایي او که نه وي هغه محمد تا نه یادوم هغه محمد یادوم چې هغه د عبدالله زوی دی عبدالمطلب نوسی دی وایي قسم دې د عبدالله زوی یم او د عبدالمطلب نوسی یم وایي ښه ته قسم دې بې اختیاره چغه دې ووته وایي ته محمد راته کلمه ووایه په مجلس کې ورته کلمه ووایي الله مسلمانه کړي خبره دې پورې کومه چې چا مو سره مجلس وکړه زما محترمو حیا د نبی اسلام مبارک دومره وه دومره کثرت حیا وه پکې زما محترمو چې چا مو سره مجلس وکړه داسې به نه شي کېدی چې د نبی اسلام مبارک د اخلاقو د حیا نه متاثره نه